شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. زه میقري صوبزی پروګرام د سنو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو او مونږه دا چې کوم سلاټ وي زموږ سره په هغې کې زموږ همیشه کوشش دا وي چې مونږ چې کوم د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان بیا تړلې د افغانستان چې کوم سکیورټي صورتحال یا کرنټ افیر چې په هغې باندې مونږ اکثر چې دی نو دا سلاټ د هغې دپاره وي. خو نن مونږ موضوعاتو کې چې دی یو غټه موضوع چې په هغې باندې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا د پېښور میسټریم میډیا چې ده هغه بالکل خبره کوي نه او دغه ټول څیزونه چې کوم دي دغه موضوع ستاسو سره شیر کومه. دا زمونږ د دغه عدم برداشت چې دی په موږ کې چې کوم انتها پسندانه رویې دي زمونږ چې کوم د غصې یو کیفیت وي دا څیزونه چې کوم دي دا بیا چې نیکسټ سټیج ته ځي نو د هغه بیا انتها پسندي جوړیږي او بیا دهشتګردي چې ده د هغې یو عملي شکل کې چې دی موږ ته راپېښې وي او موږ کتلي دي چې د تېرو 15 کالو نه خاص کره په خیبر پښتونخوا کې انتها پسندي دهشتګردي او برداشت چې دی په دې کې انتها پسندي او دهشتګردي کې اضافه شوې د برداشت کې کمی راغلی. مونږ چې کله د پښتو خبره کوو کله د پښتنو خبره کوو هغې سره بیا زمونږ تاریخ تړلی دی هغې سره زمونږ ثقافت تړلی دی او تاسو یقین وکړئ چې په دنیا کې د سیاحت او ثقافت دپاره دومره غټ مارجن په جدید ریاستونو کې د امریکې سمیت موجود دی چې په دنیا کې تقریبا 50 ملکونه داسې دي چې هغې صرف د سیاحت په مد کې هغې چې دي نو هغې خپل معیشت چې دی هغه چلی. تاسو به نوټ کړي وي چې زمونږ پېښور چې دی په دې کې به په یو ټایم کې تقریبا د 1500 نه زیاتې سینماګانې وي. په سوات کې سینماګانې په مردان کې وي او د تیرو یو څو کالو نه دا د سینماګانو د غورځولو چې کوم عمل چې شروع شوی دی چې هغه د انټرنیشنل لا هم خلاف ورزي ده د اقوام متحده په دې باندې خپل یو ډیکلیریشن دی یو کنونشن چې د دې په باره کې وي هغه مونږه د هغې تحفظ ونه کړی شو. زمونږ متعلقه ادارې چې کوم دي خاص کر په خیبر پښتونخوا کې هغه په دې کې بالکل مجرمانه غفلت مظاهره کوي. صوبایي حکومت چې دغه خو د خیبر پښتونخوا د ثقافت سره یا سیاحت سره دې څیزونو سره خو څه سروکار یې نشته خو مجموعي طور له زمونږ نورې چې طبقې دي هغه ډېر زیاته دغه کمیت چې دی محسوسوي او دغه کوم رجحان چې روان دی یو ځل بیا د یوې نوې سینما د غورځولو چې دی اعلان شوی دی په خیبر بازار چې دا کومه ایریا ده. ما ته مجاهد صاحب نن خبر وکړه ارشد حسین صاحب را سره ناست تاسو ټول پیژنئ مشهور اکټر دی ډایرکټر دی رایټر دی ډېره مننه ارشد صاحب. مجاهد صاحب ما ته چې په مردان کې یو سینما هم پاتې نه شوه په سوات کې پلوشه سینما او زمونږ هغه راوغورځېدله دې نه مخکې دلته کې امان سینما او هغه دغه شو هغه شاته چې کومې سینماګانې په صدر کې ما ټایټانیک په دغه باندې کتلی ما بیروز او سهیل صاحب په کیپټل سینما باندې که نه لکه بیا په پېښور کې یو ټایم کې به موږ انډین موویز چې دي موږ کتلي دي موږ تاسو کتلي دي. خو د دې سره سره بله یو غټه ایشو چې کوم ده هغه دا هم ده چې زموږ پاکستان ټلویزیون چې هغه سټیټ اداره ده هغه هم بالکل دغه ته تللی دی د زیرو پوزیشن ته تللی دی. ټیک شو پی ټي وي نیشنل چې دی هغه د پښتو نشریات ورکوي خو هلته خلکو ته پیمنټ نه کېږي ایون د نیوز چې کومه شعبه ده هغې ته پیمنټ نه کېږي. بیا دلته کې د ان پي په ګورنمنټ کې هغې کې موږ زموږ خپل یو انپوټ پکې ستاسو یاد شي چې پښتونخوا ریډیو دلته کې لانچ شو د هغه د زما خپل خیال دا دی چې هغه یو ځله د هغه پیوز دغه شوی و د سوځېدله یو هفته یې ټرانسمیشن نه ورکړي. د ریډیو پاکستان دا دومره غټ بلډینګ دی زمونږ دومره غټ نیټورک دی ټول نه غټ نیټورک زمونږ دی د ریډیو پاکستان د پېښور سټاف چې کوم دی زما د پوره د 1400 یا 1400 دفترونه زیات دی که نه. موږ ولې دا ثقافتي طور له دومره کمزوري شو چې په نور دنیا کې سینماګانې جوړیږي په اسلام آباد کې جوړیږي په لاهور کې جوړیږي په کراچۍ کې جوړیږي ایون په کوټه کې 2 سینماګانې چې دي دا جدید دور والا پېښور کې چې دي هغه دغه کېږي ده د دې محرکات څه دي بنیادي طور له او د دې نه د دې هغه کمې ادارې وي چې هغه د سینماګانو دغه چې دی تحفظ چې دی هغه کولی شي. ما چې څومره کتلي دي زمونږ دوست په هغې باندې کار هم کړی جمال شاه صاحب چې کله وي پاکي وزیر و یو دور کې هغه وایي چې دا خو دومره سخت جرم دی چې ته یو سینما راوغورځې هلته بلډینګ جوړی که څه هم جوړی خو سینما به پکې دغه کوې اسټابلش کوې دلته که خو هغه شی موږ ته ښکاري پکې نه. بیا موږ به کېناستو ارشد صاحب د خبره تمهید زمانه لږ اوږد شو په خیبر کیفی کې هلته کې د بوټانو د څپلو دغه دی اوس د هغې سره دی خو به موږ کله نه کله به میلاوېدو په سعید بوک کې سعید بوک ایجنسي چې وه هغه هم دغه شو موږ د دومره زوال پذیر موږ ولی شو.
ټولو نه وړاندې عقیل یوسفزۍ صاحب ستاسو ډېره مننه د بلنې دپاره او ستاسو ټولو اورېدونکو ته ستاسو ګرانو اورېدونکو ته او د مجلس ګډونوالو ته خپل سلامونه وړاندې وعلیکم کوم. السلام. ګوره جي د سینماګانې ختمې شولې یا پی ټي وي اداره دغه کار نه کوي یا نورې داسې چې کومې د سرکار ادارې دي او د ریاست ادارې دي هغې کار نه کوي، نو که موږ وګورو جي نو دا بد وخت د کله نه شروع شو. د 2000 نه پس چې کوم زموږ د نسل د کل کم راغلی دی نو دی په جنگ کې رالو شو اوزېږېدل او رالوی شو پکې. دوه جنریشن چې دی په دغه جی دغه جنریشن دغه کل دغه نسل موږ ته موجود دی او دی چې جنریشن زی وته هم وایي دی په کم وخت کې لکه اوزېږېدل او بیا ژوند شروع کو ځوانان شو ماشاءالله 25 کالو به 20 کالو به وي. نو ټیکنالوژي یو دور د ټیکنالوژي او د مشینري چې په هغې کې د میډیا لګیا د هر څه کنټرول کوي، انټرټینمنټ هم ورکوي او خبرونه هم ورکوي او دا دې باندې دا یو موبایل نو د یو موبایل د ټوله دنیا رال په دې کې لکه که تاسو وګورئ نو یو زمونږه پرفارمنګ آرټ دی، ویژوال آرټ دی، لټریچر دی، زمونږه هنرمند دي چې چا لاسو کار کولو او دغه شان ورسره وګورئ نو د آی ټي او د اے آی پکې هم اوس زمونږه په کلتور کې د دې ګډون رالو د دې ضرورت پکې شته دی. نو سینما خو د ټولو نه آخري یو میډیم لکه بګ سکرین چې به سلور سکرین چې به وي دغه یو داسې تفریح وه چې ارزانه تفریح وه، خلک به یو بل سره راغونډ شو او په ښه وختونو کې لکه زه خپله باندې د مردان یوسفزۍ یم ګنډېرې به موږ راواغستې حاجي ګنډېرې ممپلي شپېلي 2-3 فلمونه ما په پټه کتلي وو. صحیح. نو په هغه وخت کې چې ساده فلمونه وو او رنګینو پسې بیا راله د پښتو فلم لومبی چې په کال 1900 کې لومبی فلم جوړ شو د هغې نه پس دغه فلمونه شروع شو. پښتانه به سره د کورنو تلل، دا زما د سترګو د وړاندې خبره ده. مونږ میټرو سینما وه یا ریجنټ سینما وه په کراچۍ کې، ما ولنی فلم هلته کې کتلی نو هغې له زما مور مونږ بوتلې وه بدرمنیر صاحب فلم بلکل زندانو پسې شو زه به تللم نو که مونږ دا وایو چې راځي پښتانه وروستو دي یا د دې هنر نه دی خوښه، هنرمند نه دی خوښ، هنر خوښوي او دی ریجډ دی چې دی نو ډېر پشا دي دا شي نو دی نه کولی. نو هغه وخت کې په 1980 کې یو بیا 80 پورې راشي او بیا دا لکه تاسو دا یو لسیس چې کوم دی نه دی اوس شمار کې نو پښتانه خو په هغه وخت کې دومره زیاته مینه وه د دغه سره، هنر سره، هنرمند سره، فلم سره. په کوم کال چې زه پیدا شوی نو په هغه وخت باندې اولنی د پښتو فلم راغلی 50 کاله مخکې خبره ده 50 کاله مخکې خبره ده. نو فلم خو د انټرټینمنټ یو آخري یو پرده ده، په دې کې معلومات په مونږ ته راکولو، په دې کې به مونږ ته تفریح راکوله، په دې کې به سبق مو او په دې کې به زمونږ کلتور مو، په دې کې به زمونږ تاریخ مو، په دې کې به زمونږ ژبه مو. غټه خبره دا ده چې ژبه وه د پښتو ژبه کې دا فلمونه جوړېدل. دا د کم ځای نه ګډوډ شو، کم ځای نه که مونږ وایو چې راږي ګډ ټایمز اینډ بیډ ټایمز دا خراب وخت د کم ځای نه شروع شو. ولې شروع شو؟ چې هغه ساده فلمونه به خلکو کتل، سینما ته به تلل او د هر چا به په دسترس کې وه او لکه د جیب نه به هغې ټکټ اخیستی شو او دغه یو 2-3 غنټې به هغه تېرې کې سینما کې یو بل سره به یو ځای شو. یو ښه ماحول و، مردان کې سینماګانې دا ټولې ننداره وه، سپین زر و، تاج سینما وه، ګولډن سینما وه. دا یو کلتوري زمونږه ژوند و، یو کلتوري د خلکو انټرکشن کې د ګروپونو کې بتلل، دوستان بتلل، رشته داران بتلل دغه شان جی فلم لګېدلې د بدر منیر فلم کتلې دی. نه کوم موږ بیا د فلم سره تړلې بیا بله خبره وکړو لکه زه ستاسو نه چې په اسانه باندې تپوس وکړم او زمونږ اورېدونکي چې دي هغې په دې کې ډېره دلچسپي لري. لکه ګورئ پاکستان ټلویزیون د کوم نه چې تاسو د خپل فن آغاز کړی په هغې کې ارشد حسین د هیرو یو کنسپټ چې و هغه اسټابلیش کړو، د خلکو هغه فیډبیک موږ ته اوس هم رایاد دی. دغه پاکستان ټلویزیون ډاکټر نیاز علي، دغه پاکستان ټلویزیون بیا منظوره، دغه سینر خو به پرېږدو خو دا ستاسو والا عجب ګله
پاکستان ټلویزیون زما ولنې ملاقات د جګړې سره په دغه کې شو خاص جهانگیر جانی ګوره د هیرو کانسپټ چې کوم دی د فلم نه علاوه دغه کور کې دننه چې کومه بکسه پراته وه هغه تاسو خلکو جوړ کو تاسو نه بعد خو موږ ته ښکاري چې هغه پوره پروګرس چې کوم دی کنه پروسس چې دی هغه ودرېدو لکه اورال یو مسله را پیدا شوه د دې څه وجه ده بالکل د دې دا وجه ده چې نوې خلک د ټلویزیون راونه وخت بیا ورته وخت بدل شو نو ټولنیزې رسنۍ راغلې ټیکنالوژي راغله وخت سره تګ پکارو وخت سره تګ ونه شو د وخت ضرورت پوره نشو موږ ته خو چې زه راغلم نو موږ ته خو یو پلیټ فارم و چې د ریاست یو چینل دی چې د پښتنو دپاره څو ورځې به تاسو ریاسلې کوي زما یاد شي د پښتنو دپاره مسعود احمد شاه به غوسې چې کولې او تاسو به ټیچینګ یو پروسس و چې د پښتنو دپاره جوړ شوی دی د پښتو کلتور دپاره جوړ شوی دی او نه صرف پښتو بلکې دلته په دې صوبه کې چې څومره نور ژبې دي د هغې د ودې دپاره د هغې د همدغه ژبه کې وړاندیزونه او پروګرامونه کولو نو د دې دپاره دا جوړ شو او دغه چې موږ رالو نو دغه یو پلیټ فارم خو اوس خو حالات اوس بدل شو نو په کار دا دی چې ټي وي هم د وخت سره چلیدلی وي نه هغه پرایویټ چینلز خو چلی که نه ښه او جي هم دی د جیو دی ایروی ده بعضې زموږ داسې ډرامې دي چې هغه په کروڑونو کې خلکو دغه کړي دي د ایروی یو دوه درې اوس هم به مقدمه نمبر څه شی دی ټول غټ ویورشپ دغه په انډیا کې دی مطلب دا چې موږ هغه د وخت سره ځان دغه نه کو زما پروډوسر زما رایټر زما ایکټر زما ډایرکټر هغه موږ اډرس نه کړل ترانسفورمیشن نه شو جي کنه تاسو د فلم خبرو کو د فلم دا خبره ډیره زیاته مهمه ده جی چې په دې موږ خبرې وکړو فلم ولې جوړیږي او فلم چې دی نو مقصد څه دی او فلم چې دی نو چلیږي ولې فلم د چا دپاره جوړیږي او د هغې مطلب دا دی چې د هغې مقصد بنیادي څه دی تاسو ته حاصلول څه غواړئ د هر یو څیز نه یو انپوټ مونږ کوو نو مونږ وایو چې یاره دې نه حاصلول زه دا غواړم ټارګټ زما دا نو فلم خو څنګه چې ما ووایي چې زمونږ ژبه زمونږ کلتور زمونږ تاریخ زمونږ مړانې زمونږ اتلان زمونږ موسیقي ادب خان افریدي موږ د فلم په ذریعه باندې پیژندلی جا بالکل نو فلم خو ډېر یو پاورفل میډیم دی ډېر زور دی ډېر زیات توان لري فلم او فلم چې دی نو ذهنونه بدلولی شي بیهیویر چینج کولی شي بدلون راوستي شي په ټولنه کې ته د انډیا د تاریخ نه د دې موجوده انډیا د تاریخ نه فلم لري کا هغه چې کوم مارکیټینګ کوي هغه چې څومره بزنس کوي بنیادی دغه فلم دی لکه ټیکنالوژي د سيزون بزنس چې هغه څومره بالکل اپډیټ لړل کنه ټیکنالوژي هم د خو ټیکنالوژي سره بیا استعمالول هم دی ټیکنالوژي د لپاره ذهن هم پکار دی دماغ هم پکار دی تخلیق هم پکار دی او تخلیق د لپاره ضروری ده چې ته لکه ستا چا پرچل کې چې څه دی ستا په هیواد کې چې څه روان دي په نړۍ کې چې څه روان دي هغه تاسو د فلم د موضوعات کې هغه تاسو ډرامه کې راولئ موسیقي کې راولئ نو دا یو میډیم دی د اظهار دپاره د هنرمند د اظهار دپاره او د خلکو ته معلومات ورکولو دپاره بدلون دپاره هغوی ته تفریح ورکولو دپاره اوس پاتې شوله د مارکیټ خبره نو پښتو خو د 15 کروڑو پښتنو ژبه ده لکه که تاسو فلم په یو ای کې چلیدو که تاسو خیال کړی جی د اوس مارکیټ چې موږ فلم جوړ کو کنه نو بیا اوس په دې نړۍ کې په دې وخت کې ژبه چې دی نو څه معنی نه لري فلم چې دی نو هغه دغه کېږي پروموټ کې هغه تاسو ته در رسي تاسو به پوهیږئ چې دې کې دې څه ویل غواړي د پکې څه مقصد دی دې کې کیسه څه ده او کیسه آیا دې کلتور سره تړون لري سمون لري د دې ځمکې کیسه ده د دې خاورې کیسه ده نو فلم چې دی نو ډېر زیات اثر هغه به د معاشرې عکاسي کوي د معاشرې عکاسي به کوي او معاشرې ته به یو تګلاره ښیي او د مستقبل به ورته هم دغه کړي دا یو تربیه ده چې فلم به تربیه هم کوي او فلم به انټرټینمنټ هم ورکوي خو دغه شیونه د بده مرګه لکه ونه شو چې مونږ مارکیټ ته ونه کتل مونږ ژبې ته ونه کتل مونږ هغه موضوعات ته ونه کتل مونږ هغه نمایندګي کلاشنکوف کلچر مونږ دومره وینه توی کړه په فلمونو کې چې خلک کلاشنکوف خو پښتنو نه دی جوړ کړی پښتنو خو تاریخ دی چې پښتنو خو اسلحه چرته جوړه کړې نه ده صحیح دی استعمال کړی هغه کلاشنکوف چې هغه افغانستان کې استعمال شو هغه کلاشنکوف بیا رالو زمونږ د کلتور حصه شوله تاسو په یو ټایم کې اوس په دغه تم را شو کنه لکه دلته کې یو وزارت ثقافت ته وزارت سیاحت ته د ډاکټر سمد صاحب چې دغه په کال باندې الو ډېر ښه سیکټري دی نن هم زما بخیر باندې هغه دغه تصویرونه مو کتل دغه ته تللی او د ډي خان کې میوزیم دغه اپګریډیشن یې کړی دی تاسو ته یو ټایم کې
په محکمه ثقافت کې په یو اهم پوسټ باندې راغلی وي د ان پی په ګورنمنت زما په خیال باندې جی تاسو دغه ډېر زیات اکټیویټ کړو نشتر حال کو تاسو خیال وي د خوشحال بابا یو ډرامه دنیا خلک باقي تر راتله څومره معیاري کوشش وو لکه نور البشر نوید بیا د خوشحال بابا ډرامه بیا د رحمان بابا دا نشتر حال څه دپاره دی دی ولې څه ډیلیور کوي نه ډاکټر صاحب دی ها ډاکټر صاحب دا سوال به د هغه ته کېدم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام څنګه جی تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو سفر هم کړی دی او ما وکتل ډېر زیات خوشحاله شوم د خیبر پښتونخوا د میوزیم زه چې تاسو په کومه طریقه باندې اپګریډیشن وکړو څومره مو ښایسته ښایسته د هغې لپاره ماډل چې کوم دي په نن په ډی خان کې د نن یا پرون چې کومه اکټیویټي تاسو کړه د هغې ډیټیل راته راکوئ بیا چې د کلچر اکټیویټیز باندې چې د هغه بیا د سوال جواب وکوه نو تاسو کوی کوم څه ووایم درته جی आवाज لږ تیز کړئ جی आवाज لږ تیز کړئ زه دا وایم چې پرون مونږ ډیراجات میوزیم افتتاح کړ په ډیر اسماعیل خان کې جی ډیر اسماعیل خان زموږ په پښتونخوا کې داسې یو سیمه ده چې هغه آرکیولوژیکلی ډیره زیات لرغوني اثار پکې ډیر زیات تاریخي دي لکه څنګه چې موږ وایو د انډس ویلي سیویلایزیشن هړپا سیویلایزیشن هغې هم زاړه اثار پکې شته دي هغه ته وایي رحمان ډیري او د سندي تهذیب چې ورته وایي د بلا موږ ته تاریخ دیني سایټ دي 9,000 کال اول هلته کې سایټ موجود دي بلا شي سایټ دي او ډېر زیات او بیا 10,000 کال زاړه سایټ دي یو پورا سیکونس سایټ دی دنیا ټوله کې د هندو مندر چې کوم دی هغه ډېر اسماعیل خان خاطر کوم بالکل د مسلمانانو چې کوم کانسپټ دی د مزار توم چې ورته وایي په انګریزي کې هغه موږ ته لالواړو شریف په ډېر اسماعیل خان کې بلل کېږي مطلب دا چې ډېر اسماعیل خان دا ډېر ریچ دی ډېر ریچ دی سنټرل ایشیا او ساوث ایشیا منځ کې چې څوک هم تېر شوي دي هلته کې خپل اثار پرېښي دي نو هلته میوزیم ډېر زیات ضروري و یو نیم سل کال زوړ هلته کې یو بلډینګ و ټاون هال بلډینګ ورته ډېر خراب حالت کې و هغې موږ ته حکومت مرسته وکړه پیسې راکړې هغې موږ بحالي وکړه یو څو کاله په هغې ولګېدو او بیا موږ دا د پاکستان واحد یو میوزیم ده چې سپیشلایز د میوزیم شوکیسز کې لګي دي د پېښور میوزیم کې چې کوم شوکیس لګي دي هغه د خاص میوزیم د تراجمګر د پرمني جوړ او چې کوم د ډیراجات کې چې کوم شوکیس لګي دا بهر نه راغلي او خاص میوزیم لپاره جوړ شوی دي نو ځکه دا د زیات ضروري او ډېر ښکلي تاسو په تصویرانو کې تللی وي ډېر ښایسته ډېر ښایسته د افتتاح شو موږ اوس په داسې کوو چې نو څو پښتونخوا کې میوزیمز دي هغې کې هم داسې ډسپلی او کیوریشن په انګریزي کې دا به کوو چې د علاقې تاریخ اثار قدیمه او ټوریزم مخکې لاړ شي انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو خو سپیشلایزیشن دی په دې څیزونو کې دا موږ د ارشد حسین صاحب راسره هم ناست دی دا تاسو باندې به موږ ډېر زیات زور اچو هغې کې ستاسو ډېره زیاته دلچسپي وه بیا اوس خو شکر دی تاسو په ډېر با اختیار پوزیشن باندې ناست یئ دغه د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور صاحب د کورونو د بحالۍ چې کوم یو پراجیکټ و هغه کوم ځای ته ورسېدو جي دا ګډ نیوز زموږ سره لږ شیر کړئ بالکل جی تاسو اکثر د باندې ماله تپوس کوئ لږ سلو پروسس وي بدقسمتۍ دا وي چې کوم یو نوی بلډینګ جوړوي هغه آسان کار ده بس تاسو کش میچ وکړئ او انجینیر راشي کار شروع کړي خو چې کوم د زوړ بلډینګ دی بحالي ډېر زیات ګران کار وي هغې کې بلا ټیسټونه او شیزونه انوالو وي چې میټیریل کوم استعمال شوی ده او سکلز کوم استعمال شوي دي او د اوس سټرکچر برانډ ورته موږ وایو چې د بلډینګ لاندې اوس بنیادونه نشته او چار چاپیرې کورونه دي ځایونه دي نو ډېر خراب حالت کې ده نو کار پې شروع شوی ده الریډي دا د ورلډ بینک یو منصوبه ده خیبر پښتونخوا مدد سره حکومت سره نو په دلیپ کمار باندې هم کار شروع ده او راج کپور صاحب چې کوم کور د هغې باندې هم کار شروع ده زبردست کار پې شروع ده انشاءالله سر ته ورسېږي کار پې شروع دی ډاکټر صاحب د تاسو سیکرټري سیاحت هم یې کلچر هم یې د میوزیم والا څیزونه خو موږ تاسو باندې فخر کوو رښتیا خبره ده ځکه چې هغه تاسو د نوکرۍ په نیت باندې یا د وخت تېرولو په نیت باندې نه کوئ چترال میوزیم چې تاسو څنګه د هغې اپګریډیشن وکړو بیا په دنیا کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت بیا ستاسو هغه تیوري چې وه مذهبي سیاحت والا خو دا د ثقافت والا څیزونه اکټیویټیز چې دي دا موږ ته په خیبر پښتونخوا کې ډېر کم ښکاري او ستاسو د خلکو ډېر زیات توقعات دي د مثال په طور نه زموږ شرحال چې دی هغسې اکټیویټ نه شو نو د دې لپاره څه دغه شته چې د
بالکل جی پلان شته بدقسمتۍ تاسو بالکل صحیح ویل چې کوم د کلچر ثقافت ولې کوم سیکشن د په پورا ډپارټمنټ کې هغه ټولو زیات کمزور او وروسته پاتې شوی ډېر وجوهات دي. یو خو د بدامني صورتحال خو یو وجه د خو نور حکومتي په وجه نه د ریزاین یا سپورټ هغې مسلې ډېرې زیاتې وي. خو اوس چې موږ کار شروع کړی پراپرلی نو تاسو به راتلونکي وخت کې ګورئ چې دې به ډېر زیات کار به کېږي، خاص کر چې کوم د فنکاران دي چې دا مخکې راشي نو اکټیویټیز نشترحال خپل کوم کارونه دي دا به حال شي. او دې نه علاوه د کوم آرټسټان دي زموږ هر قسم کوم فیلډ چې دي هغه پرفارمنس آرټ نه دي که هغه ویژوال آرټس نه دي او که دا نور آرټسټان دي ټول کوم ډفرنٹ اکټیویټیز پلان دي او شو شوي دي الریډي. او په دې نه کې او دې کې څومره چې کمیونټي دا دي آرټسټانو کمیونټي دا زه مرستې نه بغیر نه کېږي. دا خو زموږ سټارز دي او زه اکثر د مطلب دا وایم که دا چې ته زموږ په پړوسي ملک کې انډیا کې بل ځای کې داسې سټارز وي نو موږ ورپسې لاین کړو اټوګراف مو درو. بالکل خو دلته بدقسمتي دا ده چې دا شعر عزت وروسته پاتې شوی ده نو کار پې شروع ده او حکومت چې کوم موجوده حکومت ته دین پې فوکس شروع کړی چې واقعي بله ورځ به تاسو کتلي وي په لوکورسه کې یو 10 ورځې هر کال یو فیسټیول کېږي لوک میله په نوم باندې. هغې کې پښتونخوا پورا لکه پنجاب غوندې غټه صوبه سند بلوچستان ګلګت بلتستان او ریچ کوم کلچر هغه ټول کې پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په ویلینګ فرست پوزیشن واغستو او د پاکستان ټولو کې د آرټسټانو فرست پوزیشن واغستو دوه ایوارډ واغستو. زبردست. نو دې نه پته لګي چې پاکستان لیول باندې د شي ریکګنیشن شته وي او لګي پروموټ کول غواړي. ډاکټر صاحب بس تاسو ستړي جی د سینماګانو د غورځولو د کم پروسس چې روان دی نه موږ ټاپک چې دی هغې باندې خصوصي طور ته فوکس کړی ده. په پېښور صدر کې چې د 2 سینماګانې موږ ټولو په هغې کې فلم کتو. سعید بک ډیپو چې دی هغه په یو ملټي نیشنل هلته کې بوټان خرڅېږي. خیبر کې په یو هغې کې به موږ کېناستو ستاسو غوندې ملګرو چې دی هلته کې زموږ یو ګیدرینګ به کېدو پکې. نو د دې ټایپ څیزونو تاسو د پېښور د خاص کر د قصهخانې چې تاسو کوم یو ښکلی لوک جوړ کړی دی بیا د ګنټهګره پورې د سینماګانو د دې د یو بله سینما چې د هغه راتلونکي میاشت کې به هغه راغورځېدي د دې لپاره قانون شته او که قانون دی نو په هغې کې اکشن ولې نه دی پکار جي؟ ایشو جی دا ده چې قانون خو شته دا چې کوم اثار اکیډمي چې کوم ایکټ دا شته خو 100 ایئرز قانون شته ده. خو زه دې علاوه بله خبره کوم چې سینماګانې څونه دي دا پرایویټ اونرشپ وو مختلف فیملیز اون بزنسز وو. یا اوس که تاسو په اسلام آباد کې ګورئ یا په بیریا کې ګورئ زموږ پښتانه دلته نه ځي. زه خپل بچي بوزم اسلام آباد په سنټر بالکل زموږ ولم ځي او ملګري راغونډ شي لاړ شي. بالکل جی نو زه خو همدا وایم چې دا پکار ده چې کمیونټي خلک رامخکې شي څوک دا بزنس شروع کړي او زه به ټولو کې اول هغو څخه مرسته کوم که هغه چې NOC پکار وي پرمیشن یې پکار وي څه پکار وي زه به سپورټ کوم. خو دا د سرکار کار نه دی که نه بس دا ده چې داسې بلډینګ جوړول یا سینما رن کول یا بزنس رن کول دا د سرکار کار نه وي. دا که چې پرایویټ څوک انویسټرز وي او انټرسټډ وي او په انګریزي کې وي I will be the first one to support them and help them. بالکل دا به دوه درې به موږ را پیدا کړو چې انویسټرز تاسو وګورئ زه به ورسره ټولو کې اول ولاړم انشاءالله. ډېره مننه جي سپورټ پکار دي. بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو سفر هم کړی دی ډاکټر صاحب یو ګنټه مخکې راورسېدو د ډی خان نه هغه نشترحال ډاکټر وایي چې هغه خو موږ په کار دغه کوو هغه تجربه ډېره ښه وه که نه لکه هغه وخت کې خو بدمني ډېره زیاته وه. خو ستاسو ذاتي دلچسپي وه پکې میا صاحب او عقل شاه صاحب هغه دغه ټیم ډېر اکټیو دغه و د منسټرز و موږ ټول به مشترکه به موږ هغې کې خپله یو کنټریبیوشن پکې اچو. دغه خلک ولې موږ نشو انګیج کولی د نشترحال په شکل کې په بعضې نورو ځایونو کې؟ وړاندې خو سمد صاحب دا خبر وکړي چې په ډېر اسماعیل خان کې د کمیونټي یعنی د ټولنې یو حال و چې هغې نه دی عجایبګر جوړ کړو. نو دا که تاسو وګورئ جي نو دا تقریبا په ټولو ډیویژنل هیډ کوارټرز کې وو اوس نشته. چېرته پکې عدالتونه جوړ شوي دي چېرته پکې چې دی نو کچرۍ جوړ شوي دي. حال د سلیمان غټ حال په جانزیب کالج چېرته چې دی نو هغه سرکار قبضه کړي دي. په ډېر اسماعیل خان کې نور ځای نو چې عجایبګر یې پکې جوړ کړی وي. دغه یو ورثه وه دغه ټاون هال چې کوم دی د کمیونټي د ټولنې د ناستې پاسه ځای به و دي به غم خادل هلته تلل دغلته به تھیټر کېده دغلته به مشاعرې کېدې خلک به یو ځای کېدل. یو پلیټفارم یو بلډینګ و په مردان کې نشته دی په کوهاټ کې نشته دی
په ډیر اسماعیل خان کې چې دی نه دا د استدي عجایبګر جوړ کو. عجایبګر په خپل ځای مهم دی، خو دغه سپیسز چې کوم دي چې ته زمانه سپیسز لري کې زمانه د اظهار لپاره په کار دی موږ ریکلیم کو. دغه صحیح دا ټاون هال چې څومره ډاکټر صمد صاحب چې وویل کنه نو دا ریکلیم کول په کار دی. دا زمونږ حالو ولې هلته عدالتونه دي، ولې هلته پولیس والا ناست دي، ولې د هغې استعمال هغه نه دی چې خلک ته یو ټولنه ده یو وغړی دی. کلتور څه ته وایي؟ کلتور تاسو چې خبره وکړه کلتور خو چې دی نو دا څه ولاړ څیز نه دی، دا سیکټر نه دی چې دا نن خبره ده یا د 10 کالو مخکې خبره ده. دا خو زما د پیدایش نه واله زما تر مرګه پورې، بلکې بعضې فلسفیان او پوهان وایي چې د مرګ نه پس هم یو کلتور شته. نو کلتور چې دی، کلتور خو په کار دی چې څنګه دا پاکستان جوړ شوی، دا وطن جوړ شوی چې دا سرکار په خپلو لاسو کې اغستی وي او هغې سهولت ورکړی وي. ګورې د کلتور د محکمې یا د سیل د سپاټې محکمې د هغې منډیټ د هغې چې کوم کار دی، د هغې چې کومه ذمهواري ده، هغه ایونټس کول نه دي. د دې کار دپاره نور خلک دي په مارکیټ کې، ټولنه ده، خلک دي، متعلقه خلک دي، ادارې دي، وړې وړې کمپنیانې دي. د دې کار دی قانون سازي کول او پالیسي جوړول. دا خبره اوس وشولې چې موږ خبرې کوو په ډومبي ځل په پښتونخوا کې په 2013 کې چې د پی ټي آی حکومت و، هغوی یو پالیسي چې په هغې موږ د 2010 نه کار شروع کړو. اعظم خان چې یو ډېر ویژنری، قابل، ایماندار او ډېر چې دی نو فیصله کولو والا افسر و، هغه به وایي قلم کاغذ به وروسته کې کار کوئ خو چې بس غلا پکې نه. ټیک شوله جي. نو دا دغه چې کوم دی دا پروګرامونه او د کلتور دا محکمه چې یعنی دا په کال 1988 کې په دې دغه کې جوړه شوله زموږ په دې صوبه کې. ټیک شوله جي. کلتور خو ما تاسو وایي چې دا داسې سیکټر دی چې دا خو د هرې محکمې سره د دې تعلق دی، بالکل انسان سره د دې تعلق دی، د تخلیق د کلتور دا زما اظهار دی، دا زما پیژنګلو ده، دا زما چې دی ژوند جاک دی. او تاسو چې د فلم دا خبره وکړه یا دا نور چې تاسو کومې خبرې وکړلې نو د فلم دپاره د یونسکو چې کوم ملګري ملتونه دي د هغې 28 نمبر یو آرټیکل چې په هغې کې دا لیکلی دي چې کلتور په یو وطن، په یو هیواد، په یو خاوره چې یو وګړی اوسېږي یا یو ټولنه وي، د هغې ژبه، د هغې تاریخ، د هغې دود دستور، د هغوی چې څومره تهوارونه دي مذهبي یا کلتوري، دا ټول هر څه به تاسو دا ډاکومنټ کوئ، به دا به ډاکومنټ کوئ، دا به دستاویز کې به راولئ چې نوې نسل ته بیا غرسي. د دې به بیا تاسو لکه وده به هم ورکوئ او وړاندې به هم بوځئ. دا یونسکو په خپله ویلي چې پاکستان دستخط دی پکې. په 2013 کې د پی ټي آی حکومت و چې دی پتلو کې په منډه کې دغه یو ډومبې پالیسي وه د کلتور چې په هغې 2010 نه موږ هم کار کړی و، زما نورو ملګرو هم کار کړی و، ډېر پوهانو پکې کې بیا تبدیلی راغلی، بدلون رالو. ما ورته دومره وویل چې یو انګلیش کې به دا تاسو چاپ کې، خو پښتو کې به ځکه نه کوئ چې د بده مرګه موږ په پښتو نه پوهېږو، نصاب کې نشته دی، وینا خو صرف نه ده که نه. په 2013 کې هغه کلتور پالیسي دی پبلک کړه، یعنی عام کړله، سرکاري کړه، چې په هغې کې د فلم دا، د ډرامې دا، د هنرمند، د تاریخ، د یو هنرمندانو، د هنر او د کلتور ټول قانون په هغې کې وجود د فلم دا خبرم ده چې فلم کې دا نشته دی چې شخصي به جوړوي نو هغه به ورانوي، کله په پلازه جوړوي یا شخصي به جوړوي، هغه نه بلډینګ جوړېږي نه هغه هغه به بیا جوړوي. دا قانون دی، خو په دې باندې عمل چرته دی؟ په دې د دې تپوس څوک کوي؟ د دې اوسه پورې تپوس چا کړی دی؟ یو ځل چې تاسو سینما جوړه کړئ او رانولی نه شي، که بیا تاسو رانوئ نو بیا به هغه د وخت مطابق هغه دوباره باندې د هغې دغه کوئ او مشینري به نور راولئ. امجد هادي را سره په الله باندې. السلام علیکم امجد. وعلیکم السلام. ډېره مننه. موږ خو ډاکټر صمد صاحب سره هم خبره وکړه. یو خو منګه هغه صحافیانو کې چې منګه همیشه ستاسو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې منګه د پښتنو د ثقافت لپاره د دوی د
دغه دپاره د پروفایلینګ چې ما تاسو څومره زیات کړی دی ارشد را سره ناست دی د ارشد یو 10 انټرویوګانې به ما په مختلفو اخبارونو کې چاپ کړي پکې موږ به د کې سټیک هولډرز یو پکې خو موږ د امجد وګورئ په پاکستان ټلویزیون کې به اکټیویټیز او الته به شوګانې به کېدې موږ ټول به هلته کې لړو یو بانه به هلته کې به انټرکشن به شو خلک به انټرټین شو هغې به هغه پروګرام بیا وچلوو مو هغه بند شوي دي بیا د نشترحال دغه پوزیشن دی تاسو په خپله باندې د بعضې غټو فنکارانو هغه اخري عمر چې وګورئ د میراوس سمیت د هغه نه بعد به یو سړی اکټر ولې جوړېږي یو سړی به رایټر ولې جوړېږي یو سړی چې کوم دی هغه به سینګر ولې جوړېږي بیا د سینماګانو دغه چې روان دی مسماري چې روانه ده بنیادي اسباب یې څه دي په دې کې زموږ ریاست چې کوم دی متعلقه ادارې د هغو کوتاهي کم ځای کې ده نو داسې چل اول خو ستاسو مننه چې تاسو موقره کړه نو عقیل به داسې چل د دې داس اوسنۍ خبره نه ده دا کافي ټایم نه ده د سلسله شروع شي ده او خاص طور باندې 2014 نه دا یو سلسله ډېر زیاته شوه اول خو تاسو ته پته شه ترهګري او سلسله شروع شو چې هغه بالکل هر څه تباہ او برباد کړ هغه سره زمونږ صوبه خو کافي زیات متاثر شو بیا د څه چل چې تاسو نوٹ کړی نو د پراپرټي د بزنس دی یا پای لیول ته لاړو یعنی ځمکو قیمتونه زیات شو نو بیا به خلکو دا وی چې یار دومره غټ بلډینګ دی ما ته هغه شانتي د ګټه نه راځي زه په دې تندر لګوم او تاسو ته په زموږ د پښتنو پته ده دوی خو چې یار زه 400 روپۍ لګوم چې ما لزر ملاويږي هغه دا نه ده نو بنیادی تور باندې خدا خبره ده چې یو دومره غټه پراپرټي یو سړی اردو دی هغه ته ګټه نه نو وسه کوي او بیا د چلې زموږ د خلکو کې ماغه شانتي هغه صد د دوه کمزوریم ده کوم چې زموږ رائټرز دي ډایرکټرز دي پروډوسرز دي اکټرز دي دوم وخت سره ځان بدل نکو صحیح څه توجه ورنکا حکومت طرف ته خو بدا وایي چې هغه تاسو یو پروګرام او ټي پروګرام وکړی شي اې کې زمرا تاسو را بللې مؤشر دبا صاحب دی الله وبخي او سجاد صاحب هغه یو خبره کړې و چې به کلچر اګریکلچر ورل چرې نو به بیره غار کوي زبردست زمونږ یعنی زمونږ د بنیادی تور مې دا دي اور افسوس خبره ده چې 2013 نه پی ټی آی چې راغله په دې صوبه کې نو هغه کلچر ته بالکل توجه نه دا ورکړي د دې خو غټ زي غوايم بس صرف او صرف خیرات ته خلک کینول چې بس خیرات ټولوي یعنی وی تاسو کار ولې نه کوئ په دې خلکو منی کار وکړئ سو تخلیقي کار وکړئ کنه هغه ول نه کوئ یعنی دا اوس ارشد به یو خبره ما واورده چې به هغه وی چې به د سینما اوالیس به پالیسی ده چې تاسو اخوا کوئ دې په ځای په تاسو وګورئ سینما جوړوي به خو پاغه منی چا عمل وکړو په دې په خور کې خو ما یو ځکه مونږ کته چې چرته مې سینماګر هغه جوړ کړی چرته چې سینما روانه شي دا نو ته پلازا خو ټیټ جوړ شي نو وګوره کنه باغی هوټل پیردوس سینما میټرو سینما هوټل په جوړ دا ټول کمرشل پلازي جوړی شي د خو تاسو ته بنیادی تور باندې چې اوس او یو 2014 کې کته ته یاد شي شمع سینما او پکې راو سینما باندې هغه ګرنیډ حمله شي وي اې کې پکې څه کسانو وفات شي یو پکې زمونږ هغه صحافي او اصلاح دي او بخي اوس هغه وفات اسرار باچا د غیز به پکې وفات شي پکچر هاوس کې نو هغه یو اهم یعنی اسم خراب وا خو هغه واقعا بس بالکل خلکو هغه کوم چې او خاص طبقه بدله کنه هغه مې ریدل شروع شو چې نه دا کم کار شروع شو یعنی فیملیز خو مخکې نه د متنفرو فلمونو نه څنګه ماحول تاسو پته چې سینما زموږ ماحول د دې چې زه تاسو ویلې نشم او د حواله سره یو تاسو ته واقع شعر کومه جی دا 2009 کې زتلم فلم غتول اسلام آباد ته ملټي پلیکس کې نو انډیا فلم میکر ته انکار نشم کولی وانټډ فلم ایکشن فلم او هاوس فول جی فیملیز راغلیو نو انټرویل کې زه لاړم مالته باتروم ته نو الته پښتانه ولاړو ویره وی دومره صفا ماحول سړی ګنده کول تړل نه کیږي نو ما یو ګوره چې ماحول خو نو هغه ته بالکل پیرانه راتل چې څوک وګوري به عزت بم کی نو دلته تاسو راشه په دې سینما کې چې کم حالي د ارشد به خبر دی کنه چې کم ماحول جوړ کړي نو هغه کې خو شریف سره خو نشیتلې دا دوړي به مطلب د ملټیپل ریزنز دي کنه او یو ریزن نه دی خو حکومت دله بالکل چې هغه په ذهن کې دا کلچر بالکل یو کچره ده هغه ته کلچر نه وای هغه دا کچره ده نو کچره چې غړي نو بس غرق پشي کنه جی معاملې خو دې روانه کړی ده ډېر مننه امجد ډېر مننه ډېر په عام الفاظو کې هغه تاسو خبرې تصدیق وکړه کنه لکه ارشد صاحب تاسو وګورئ
هغه ولا خبره چې ما چې هغې باندې موږ همیشه چې پرسنل کله موږ کېږو چې یاره بله شد حسین پیدا نه شو حالانکې هغه ادارې خو شته بل ډاکټر نیاز پیدا نه شو بل شازمه چې ده هغه پیدا نه شو بل نوشابه پیدا نه شو یو ډېر غټ دغه راغلی ډېر غټه خلا راغلی بل منظور چې دی هغه را پیدا نه شو بیا بل شوکت علیم پیدا نه شو الله دې وبخي الله دې وبخي بل الله جان هم موږ ته یو رسول په نظر رانغی بل مسعود احمد شاه موږ ته په نظر رانغی موږ ته بل ډاکټر اعظم هم میلاونه شو الله دې وبخي موږ ته بل سعدالله جان برق چې دی هغه دا ذمواري چې دا لکه اجتماعي ذمواري بیا زموږ څه جوړېږي چې موږ د دې والا دغه نه خوځو ستا ګلوبل سټار چې کوم دی د دنیا چې هغه په مای نیم از خان نه بعد چې دی د سی ان ان یو پروګرام نه بعد فرید زکریا سره خبره کړې هغه وایي چې دنیا کې به اکټر زایمه سټار زایمه زه ټام کروز نه منم فرید زکریا هغه د پیښور دی شاروخ خان کنه او هغه بار په انټروګانو کې دا خبره کوي چې زما خواهش دی څنګه چې زما مور پلار زه پیښور ته او سوات ته لېږلی وم اوس بیا انټروګ راغلی 2 میاشتې مخکې زما خواهش دی چې زه خپل بچي ولېږم پیښور ته یا دلیپ کمار صاحب یا راج کپور صاحب یا سوریندر کپور صاحب دا چې د انډیا د انډسټري نه ته دغه لري کا پښتانه لري انډیا انډسټري کې څه دي ډایرکټرز نه والا د ګلوبل سټار پورې نو دا منګه څومره د منګه ثقافتي دغه خو پرې دغه اجتماعي زمونږ رویه چې کوم دي هغه متاثره کوي چې زمونږ دا ټایپ خلک چې کوم دي هغه ختم شو او دلته کې پراپرټي زمونږ شاعران ادیبان او زمونږ فنکاران چې کوم دي هغه لګري د پراپرټي د پروجیکټو دغه کوي د تشهیر کوي لکه دا کم ځای ته موږ ورسېدو یعنی کلتور خو لکه څنګه چې ما وایي دا یو روان سیز دی او د کې تغیر شته دی دا خبره زما ذاتی فکر کوم چې بل هنرمند نه پیدا کیږي یا داغه کمې نه پوره کیږي یا نوې تخلیقکار چې کوم نه راځي دا خبره زه فکر کوم چې ډېر لاک خوراغه کنه د سره زما چې کوم نمونه واغستله موافقت نه لرم خو دغه ډېر لاک ولې رالو داغه نه مخکې چې دغه لاټو د ټلویزیون ګوري چې دا په کال 1904 او یایم کې پیښور کې جوړ شوی دی داغه نه مخکې و چکلالات تل زمونږ هنر او هغه به نیخ پنیغه پروګرام کول ډرامه به کوله بیا براتل په دې دومره کالو کې تاسو ګورئ ک د دې یو تجزیه کوي چې دا جوړ شوی دا چینل د دې لپاره چې د صوبې جبا د دې کلتور د دې چې څومره نور جبې دي د دې چې کوم هنرمند دي د هغوی تربیه هغوی ته پرومو پلیټ فارم ورکول او د خپل کلتور نمائندګي کول او دغه شان خلک انټرټین کول دي په کار خدا وا چې پی ټی وی لکه دا یو ماډل وي دا نور چینل چې بیا رااله مارکیټ ته او ډیجیټل او کوم ډیجیټل میډیم رالو نو دی په کم ځکه دغه چې دی انډیپندنت نو نیم وخت خود دی په مارشل کې تیر شو تخلیق د بار ازادي پکاري هغه ازادي ملاونه شوله بل هغه خلک چې کوم راغلو تاسو چې زموږ د استادانو نمونه واغسل هغه ډیر زیات پاشنټ او دا غوي بیک ګراوند ګوره دا فلم ولې خراب شو دا فلم ماغه ساده پښتنو کولو دا تعلیم خو نو کړ اوس که تاسو وی چې ارشد تا د څومره زده کړې دي د اداکارۍ یا د ډایرکشن یا د لیک څومره زده کړې ما خو زده کړې نه ده کړې صحیح زه خو راغلم پی ټی وی هغه استادانو منګه کیمرې ته مخامخ کو بس بیا خلکو چې بل چوایس وسره نو بل داسې میډیمز نو پلیټ فارمز نو هغه پی ټی وی کتو نو په دغه ځای کې چې دا د سرکار ریاست چینل شو په کار دا چې دا آزاد وي بل خبره دا چې دې ته متعلقه خلک راته د ټلویزیون میډیم چې هغه په دې میډیم پوهېدلې هغه په آرټ پوهېدلې هغه په تخلیق پوهېدلې هغه زده کړې وي هغه کتاب لوستلې وي دغه شی نو ما کیمستري کړې دا زم پروډوسر بل جغرافیه کړې دا هغه پروډوسر دی بهر هوادونو کې تاسو ګوره د خپل خلک وي د متعلقه خلک څنګه چې تاسو د هند مثال ورکو نو هغه خو هغه جوړی کنه دا شاروخ خان نن په خبر کې وي شاروخې بوي او دا امیر خان نن په خبر کې امیر بوي ټیکشولوژي نو تاسو ته د ودې د پاره د زده کړې د پاره د خپل ځان په دې دور کې امیتاب بچن امیر خان سلمان خان شاروخ خان هغه هر 3 میاشتې پس آنلاین خپل کلاس اخلي بالکل چې میتھډ اکټینګ څه دی نوې کم داسې ټرندز راغلي دي نوې پیټرنز کم راغلي دي موږ خو زده کړې هم نه کوو کنه نو ګیپ دغل ترالو چې سرکار ټي وي نوکری زما پخوا نو زه دغل تکې ناستم او په دې دومره کلونو کې 1904 او یایم نه حواله تر نن پورې موږ څومره شاعران څومره قربانه څومره هنرمند اداکاران څومره سندرغاړي
غاړي مونږه متعارف ک چا مونږه مارکیټ ته ورک پکار خدای چې دا د ریاست چینل وي چې دی مارکیټ کې دا کریټیو چې کوم ریسورسز دي چې هغه مارکیټ دی مارکیټ کوله نو زما خیال چې د ګوتو پشمیر باندې ډېر لګ وي بل خبره کم د افسوس او ډېر د فکر وړ خبره ده چې زمونږه دا کار چې زمونږ استادانو کړی دی او د ممتاز علي شاه صاحب او ضیاء القمر صاحب قاضی مولا صاحب سینئر موست نه شروع کې آیا دا محفوظ دا ورثه محفوظ ده نه کله دلته اور لګېدلی کله اوبه راغلي سیلاب راغلي ریډیو پاکستان را لوبو سوځو زما جنریشن به یو وخت راځي نوې کول چې هغه به په دې دور کې د لسو کالو حساب بکې چې د ارشد دیو نور ملګریو دي څه کړي دي موږ ته څه پرېښي دي دغه شان دا ټرانسفورمیشن څنګه شوی دا خو د کلتور ټرانسفورمیشن دی دا خو زما د ژبې ټرانسفورمیشن دی دا خو انټرټینمنټ دی دا خو تخلیق دی نو زمونږ کار خو محفوظ نه دی سبا زه نیمه زما کار څنګه ګوري ارکایو نشته دی چې دا چین وګورئ چې چین هغې نن موږ ته کلتور ښیي د 500 کالو دی کلتور دی او موږ د 15,000 کالو دعوه کوو او نن په دې 2015 کې موږ اوس هم په دې نه لا پوه نه یو په دې لا خبره روان چې پښتون څوک دی د نسل څه دی د ژبه څه ده څوک يهوديان دي او څوک بني اسرائیل او څوک آریان چې موږ لا په دې کلیر نه یو زمونږ دانشورانو زمونږ شاعرانو زمونږ پوهانو دا یو تاریخ هم رونړ چې زه خپل زوی ته وایم ساده باده چې ته پښتوني مسلمان بیک گراوند دی دا دغه ستا دا ستا تاریخ دی دا ستا تلان دی دا ستا ژبه او دا ستا جغرافیه ده چې زه د خبر نیمه د دې اهمیت نه او د دې د افادیت نه او د دې د استعمال نه نو زه به بیا څنګه وکړم نو پی ټی وی وروسته په دې پاتې شو چې هغوی نوکرۍ وي که دا انډیپنډنټ وي او دې ته اوس وخت را روان دی تاسو ګورئ د پرایویټ چینلو کې تاسو خبر وکړله نو زمونږ فلم چې د پښتو فلمونو هغه هم تعلیم یافته خلکو سره خو نو کنه ټیکنیشن نو خو یو پیشن نو هغه ساده فلمونه جوړ کو ساده کانټینټ به خو اوس وخت راغلی دی ما بل ورځ خبره کړې وه ورځ مخکې چې سینماګانې ولې ړنګېږي دا قانون دی دا درول شي تاسو مجسټریټ په دې زه بیا هغه پالیسۍ له راشم چې په 2013 کې پالیسي چې یو پالیسي تا سره نه خپل کلتور تا سره ډایرکشن نه تو په کومې ځای ستا تګلاره څه ده ستا ترجیحات څه دي حکومت خو د دې نه خبر هم نه دی د اسمبلی ته مونږ بوځئ چې دې سره 2 غنټې خبرې وکړو یا د سیکرټري دا کار دی یا د ډایرکټر کار دی یا دغه محکمې چې دی وایي چې بھئی دا تاسو ټاګینګ ولې کوئ ګوره د کلتور چې وزیر راشي نو هغه هم داسې لږ ځان راون غاړي خو ته نه ښکاري دا خو د هغې مشر شو که نه پښتو کې جو ته مونږ څه وایو دا ټاګینګ چې شوی دغه شان سیکرټري که راځي دا بل راځي دا د پروګرام خبره ده دا د کریټیو آرټ خبره ده آرټ دی دا بیروکریټس چې کوم دی موږ له صرف پالیسي دی جوړی او موږ له دې قانون جوړی او دا خبره زه دې سره موافقت نه لرم چې دا جی شخصي سینماګانې دي سینماګانې نشي دا کولی د دې مارکیټس پښتو کې دومره تاسو ګورئ چې یو وخت کې د پنجابي فلم ختم شو پاکستان نه اردو فلم لاهور سینما پښتو سندې کې فلم نه دی جوړ شوی لاهور انډستری په پښتو فلم چلاوه پښتو کې په سندې کې فلم نه دی جوړ شوی په براهوی کې نه دی جوړ شوی د بلوچي کې فلم نه دی جوړ شوی یو واحد پښتو ژبه دی مطلب دا دی چې مارکیټ شته خلک کتل ولا شته خو فلم ولا پکار دی ما غبل وی چې سینماګانې اړنګ شولې په دې پښتنو ته ترپه کې نه دی پکار خوشاله دل نه د ساسو ورسوا دا ساسو انټرټینمنټ ذریعہ وا دا تاسو یو ځای کې دی مونږ بیمار یو د ټولو نه زیات ګولې کنه وای جونشته دی په دې خار کې خود هوش خبره مکړه جونشته دی په دې خار کې خود هوش خبره مکړه د خار کې هر بالغ لاندې د خوب ګولې پرتی دي موږ ټول خورو نو موږ ټول خورو دا ولې چې انټرټینمنټ دا ستا بنیادی او د فطرت سره ستا ضرورت دی دا به تاسو څوک درکې دا ادارې دي قانون دي جوړ کې پالیسۍ دي جوړ کې دا غې نه پس سټیک هولډرز دي دا پوره صوبه ډکه د شپږ دیرش ضلعې شولې تاسو ګورئ یو نشترحال دی موږ سره په ټوله صوبه کې افسوس خبره څومره د کروڑونه پښتانه دي چر دي څوک اټک نه پور کابل لمنګ لګ ډیر مرکز واته کې مونږ وی چې دا جبه دومره دا پښتو فلم چې کله خو نو ما دي ته ویل ملګرو ته چې سینما باندې مخ خوشالهږي فلم پرون فلم تاسو نیوه کې کول شي فلم پرون
خو نن خراب دی سبا بیا هم بخښي. ټیک کېدای شي. سبا به ټیک شي صحیح. ځکه اوس نوې هلکان جنکۍ راغلي دي، تعلیم یافته کورنونه راغلي دي، دغه کانسپټس او پرسپشنز بدلیږي لګیا دي. هغې ګوري چې دنیا کم طرف ته روانه ده او سیال روانه ده، هغې انټرټینمنټ کوي، هغې کریشن کوي، هغې د دنیا ګلوبل چې کوم اوس یو کلی دی د هغوی نمایندګي کوي. نو زمونږ جنکۍ هلکان ماشاءالله کیدای شي سبا ښه فلم جوړ شي، خو که ښه فلم جوړ شي دی به چېرته چلی. نو بیا به زه تاسو ته وایم چې اوس جي د لنډ ورځو کې د جاپان یو فلم راغلی دی چې هغې آسکر وګټه، د هغې نوم دی د پرفیکټ ډیز. په جاپاني ژبه کې جوړ شو، په جاپان کې جوړ شو، په 15 ورځو کې هغه شوټ شو. ټیک شوله هیرو سره جي د هغه هیرو تقریبا د 80 کالو هیرو، هغه په ټوکیو کې ټټۍ صفا کوي. دا د هغې یو موضوع دی. دا فلم تاسو ته زه ریکمنډ کوم چې دا وګورئ. نن ګوره خلکو ته خو ګوره پرفیکټ ډیز هغه جی هغه خو په انګریزي کې نو کنه، هغه په هالیوډ کې نه فلم خو د کتو شوی دی. فلم خو د کتو سیس دی او فلم بیا د کیفیت هغه تاسو کمیونیکیټ کوي چې مونږه خندې مونږه جوړي مونږ ځان سره اٹیچ کوي. فلم کې ډېر زیات زور دی، هو کوم په دې پوه شو پښتو فلم ته ولې پیښور مارکیټ غني، ته ولې پښتونخوا مارکیټ غني، دنیا ولې مارکیټ نه جوړ. مولا جټ هغه جوړ کړه د غالک، هغه به د اعزاز واغسته د پاکستان چې کوم لوی اعزاز یو کې امریکا کې پرایډ اف پرفارمنس. نو مولا جټ خو هغه دوباره جوړ کړ، پاګه هو ټیکټ واخو یو کمرشل فلم وای کې صدا کام خدمت څه چرته کامي دغه باندې جوړ شو، خو هغه جوړ کو نه جوړ ک مولا جټ. نو زمونږ یوسف خان شیربانو زمونږ 2 ډیر خپل کیسې دي چې ژوندې دي، رښتونه دي. زمونږ اتلان وګوره تاسو دومره زیات دي دغه پروفایلینګ چې کینو هم ټول عمر پکې تیر شي. بابړه باندې فلم نه دی پکې ولې نه؟ عجب خان افریدي باندې خو جوړ شوی دی، فقیر ای پی، احمد شاه ابدالي، غازی امان الله، پاکو خان، گجو خان، ایمل خان، ملک احمد خان، باچا خان. دا تاسو کو زمونږ کوم لیګسی ده امیر کړو نواله تر باچا خان پورې. د باچا خان د ته خبره کومه دغه په قید چې څومره ډیوریشن دی کنه د قید دورانیه باقي باندې فلم جوړیږي. ډېر کارونه زیات یو کس چې کوم دی هغه په مختلفو ادوارو کې بجیلونه. تاسو د دا وایم چې جی کم خلک وایي چې د پښتنو کلچر سره یا د هنر سره سویمه ده، دی نشي کولی دا کار، دی تخلیق نشي کولی، دی خو بس غیرت دی او جنگ دی او درز او دروز دی او دغه شیونه دي. نو زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم. تا ته مې چې هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی، نو خبره دا ده او چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي. پښتانه خو باچا خان په کال 1938 کې وړومبی تھیټر هغه کړی په عمر زو کې خپل بچي پکې کار کړی چې ولی خان پکې ایکټینګ کړی دی. دا احساس ونشي چې دا کار غلط دی یا خراب دی. غنی خان او ولی خان پاغه کې کار کړی دی. وړومبی تھیټر د دې پیرپیای نه چې کله ممبئی ټاکیزو د دې پیښور نه خلک بوتلی دي. حمزه بابا هند ته تلو، هغه لیلا مجنون جوړولو، خو هغه وی چې زه اکټ اداکاری کوم یو ته ستا आवाज دغه نه بیا وتی چې بس داسې نظم فلم به جوړم. لیلا مجنون شروع کړ، هغه بیا پوره نشو. نو تاسو ګورئ چې زمونږ د خاورا زمونږ د تاریخ دا څومره دی کې پوټنشل دی. دا فلم تاسو د دنیا لپاره ولې نه جوړوي؟ دلته څومره خواره سبجیکټ دی، هر یو پښتون سره کیسې دي بالکل، او کیسې چې کوم دی هغه زمونږ په خمیر کې دی، زمونږ په وینه کې دی. توربان دی او نیاګانو چې موږ ته کیسې کولې، انسان کیسې کول غواړي. دا کیسې به څنګه خبره کړ کوم ټیم ختم دی. موږ چې ماشومانو نو هلته کې زمونږ کلی خو تاسو لیدلی نو واوره به ډېره زیاته کېده، نو هلته غوجل وه ټیک شوه. نو زما مشر ورور او د هغه ملګري چې وونه دوی به هلته سوجي په هغه غوجل کې دننه جوړوله، او ریډیو چې دی په ریډیو باندې به یې د ریډیو پاکستان د پیښور ډرامې اورېدې. موږ ته پکې وروسته بیا لږه غونته سوجي به پکې راکړه، او که نه نو هلته کې 2-3 مشرانو هغې به باقاعده راتلل او د 2-3 ګنټې به موږ د هغو قصې اورېدې. ډېره مننه اشرف صاحب، دا زمونږ مشترکه څیزونه دي، په دې باندې به کار کوو انشاءالله. سونو خو غټ پلیټفارم دی د ستاسو لپاره اویلیبل، بیا به مو راځو. ډېره مننه ستاسو. او ډاکټر صاحب به یو 2 سپانسر هم پیدا کوو او کیس به هم کوو، دا څوک چې سینماګانې ډېر مالش کوي. ډېر خوشحاله یم چې تاسو راسره یې، کله کله به تکلیف درکو ګرانو کتونکو اورېدونکو. خپل ثقافت چې دی که نه په دې باندې ناز کول پکار دي. زمونږ د پښتنو ثقافت چې دی دا ډېر زیات ریچ دی. څنګه چې ارشد صاحب خبره وکړه چې موږ خپل اتلانو باندې فلمونه شروع کړو که نه، یا تیاتر شروع کړو یا کتاب پې لیکو، هغه هم دومره زیات دي چې زمونږ عمر به دغه شي پکې تېر شي خو به ختمېږي پکې نه.
ریسنټلی ډېر غټ ریسک ارشد صاحب امیر خان صاحب اغسته چې هغه نیټ فلیکس او دیو ته چې دی عربونو روپۍ ورته ورکول 1 ارب افر ورته شو هغه وینا زه روایت ولا افسانه ما دغه کوم دا فلم کو زما دا کم چراغ سپر هټ شو دا چې کم پسنه اوس تر اوسه پورې لګیدل هغه چې خلک په وړو کې سکرین نه ګوري دا په غټ سکرین باندې ګوري زبر دیوالیا شمخو دا بسنه مال برازي او خلک وکړو ځکه دا خپل یو دغه او زه تاسو یو اخري خبره کوم چې ګره مانګ چې څنګه وایي چې د کلچر د محکمه چې دا کدی د بنیاد نه شروع کی اوسه پورې زمونږ کلچرل میپینګ شوی نه دی شوی په دې صوبه کې چې هو از هو اینڈ ویر زمونږ د کلچر چې څومره غړي دي د هغې یو کلچرل میپینګ نه دی شوی بیا موږ سره چې کومه دا پالیسي ده په دې باندې دا عملي کول غواړي صحیح بله خبر دا چې کال 1988 نه اوسه پورې والا دا محکمه یو غیر رسمي طور چلل موږ ته دې صحیح حجم پته نه لګي لکه اول سره آرټس کونسل بیا محکمه ثقافت او بیا ډایرکټریټ اف کلچر شو اوس چې کوم دینو کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي دریو کالو لا دا خو ستا پروګرام چرته دی دا خو ستا ایڈمنسټریشن دی دا خو ستا خلک دی خو دا پروګرام خلک چرته دی نو په دې کې موږ ته دې صحیح حجم پته نه لګي اوسه پورې دې کارکردګي آوټپوټ څه دی ما دې ته په فلم باندې یو کانفرنس ولې نه کوي درې ورځې بدر منیر فلم فیسټیول پر لټریچر باندې ولې نه کوي چې دا ټول صبر غونډه کو دا به مونږ کو ان شاء الله ډیره مننه الله دې راته دې ساته دا زموږ هغه هیروز دي چې په دې باندې مونږ فخر کو او دا به خلکو ایډیالایز کول دا ارشد صاحب مخامخ ناسته په پبلک کې دا دومره مشهور چې دیو به سیګریټ بهر ختم نشو خلک زمونږ نه دومره غور خیبر سپر مارکیټ کې چې تاسو را پیدا شوي متان الله په دغه کې مونږ کې نه سو دنیا خلک براتل هغه ټیم کې خو د موبایل دغه نو غرغنډې مې انغری کې نن خطلې غرغنډې مې انغری کې نن خطلې پشپېله او پر اباب کټوي په خشوه د الله په امان د دینه بعد د خبرې گنجائش نشته